دریم حکم مسله د روزي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض کړی شوی تاسو باندې روزي نیول کما کتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې فرض کړی شوی په خلق باندې چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو متقیان جوړ شئ. ایام معدودات یو سور وزیدی د شمار. فمن کان منکم مریضا او علی سفرن پس هغه څوک چې وی پتا سو کې بیمار او یا مسافر اکو جې کړه فعدۃ من ایام اخر لازم دی په د باندې چې شمار بکې د نور ورځونه. وعلى الذين يطيقونه او باقي کسان باندې چې طاقت نه لري دروځي فدیه طعام مسکین نو فدیه ورکړي چې خوراک دی او مسکین دی. فمن تطوع خيرا هغه څوک چې خو په خوشاله سره کارو کوي د خیر فهو خیر الله دا د پاره ډیره بهتره ده. وان تصوموا خیر لكم او چې روزي نسی تاسو نو دا ستاسو د پاره ډیره لوی فائدہ ده. ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوهیږئ. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت د رمضان هغه مبارکه میاشت ده چې نازل شوی دی په دې کې قرآن چې شروع یې شوی ده د نزول. هغه قرآن هدل للناس چې هدایت دې لپاره د ټولي دنیا وبینات من الهدى او هغه دلیلونه دي د الله د وحدانیت والفرقان او غي کی جدائی ده د حق او د باطل. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه پس هغه څوک چې وی مونږ د پتا سو کې میاشت د رمضان پس روزه دی ونیسی. ومن کان مریضا او علی سفر او هغه څوک چې بیمارو یا مسافرو فعدۃ من ایام اخر نو په باندې شمار دې د نور ورځونه. یرید الله بكم اليسر غواړي الله چې تاسو باندې اسانتیاو کی په دین کې. ولا یرید بكم العسر او نه غواړي چې په تاسو باندې سختیو کی. ولتکمل العدة او د دې لپاره چې شمار پوره کې تاسو شمار د دې روزو. ولتکبر الله علی ما هداکم او دې لپاره چې لوی بیان کې په دې روزه کې په هغه طریقه چې الله تاسو ته خودلی وي. ولعلکم تشکرون او دې لپاره چې تاسو د الله په صحیح طریقه بندګي وکړئ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي او کله چې تاسو کېستانه زما بنديان زما فإني قريب زډیر نږدې ما اجيب دعوة الداعي اذا دعان قبل ما سوال د سوال کوونکی کله چې زمانه سوال کوي. فليستجيبوا لي پس دی له پکار دی چې زما حکم اومني. وليؤمنوا بي او ما باندې یقینو کی. لعلهم يرشدون یقینا چې دی وا صحیح لار عمومي. وحل لكم ليلة الصيام الرفث جائز شو تاسو د پاره پشپه د روزي کې ملاوي دل الی نسائکم فل بیان سره. هن لباس لكم دی جامی دی تاسو د پاره یعنی پردی دی وانتم لباس لهن او تاسو جامی او پردی د دې لپاره. علم الله
الله خبرو د دې خبرنا انکم کنتم تختانون انفسکم چې تاسو خیانت کې ورزولې دي خپل ځانونه فتاب علیکم الله مهرباني وکړه پتا سبحان دی وعفا عنکم او بچی کړه د خیانت نه فالآن باشروهن اوس حکم دادی چې ملاوی کې د دې سره وابتغوا ما كتب الله لكم او طلب کوي پورا د هغه څه چې الله لیکلی ستاسو لپاره وکلوا واشربوا او خورئ اسکه طول شپه حتى تبين لكم الخيط الابيض ترغی پوری چې صفاح کارشی تاسو ته غمز سپین من الخيط الاسود دا غمزی تورنا من الفجر یعنی چې وخت د سبا دی ثم تم الصيام الى الليل او بیا پورا کې روزي تر شپې پوری تر ماخامه ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد او مملاویږي بی بیان سره په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوئ په جمعاتونو کې تلک حدود الله دا د الله پابندۍ دي چې تاسو یې منې کړی فلا تقربوها نزدین شهدیتا کذالک یبین الله آیاته للناس دغسی الله بیانی قل آیاتنا واحکام د خلق د پاره لعلهم یتقون دې د پاره چې دې ځان بچ کی د ګنا نه ولا تاكلوا اموالکم بینکم بالباطل تصلورم حکمو منا د رشوت نه مخره مالونه د یو بل په خپل مینز کې په غلط طریقې سره وتدلو بها الى الحكام او یو غلط طریقه په دې کې رشوت ته چډاله کوي دی لره حاکمانو ته لتاكلوا فريقا من اموال الناس چوخره او قبضو کې په یو حصہ د مالونو د خلقو بالاسم په ظلم سره وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو پوهیږئ چې دا پردې مال له او کنه پوانو بیا ګناه نشته یسالونک عن الاهله دی تپوس کی ستانا په حق د نوې کېدو د میاشتو کې قل هي مواقیت للناس او تا چې دا خو وختونه دي مقرر د خلقو د پاره ولحج او خاص کر د حج وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ان دا سنیکی چې تاسو راتل کوي اے عربو خپل کورونو ته د شاګانو طرفنا ولكن البر من اتقى لیکن اصل نیکی دا هغه څوک چې یریږي د الله نه واتوا البيوت من ابوابها اور اتل کوي خپل کورونو ته د دروازو نه واتقوا الله ويريږي د الله نه لعلکم تفلحون یقینا چې تاسو به کامیاب شئ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم او جنگ کوي د الله په لار کې هغه کسانو سره چې تاسو سره جنگ کوي ولا تعتدوا او زیاته مکوي په هیڅ چا باندې ان الله لا يحب المعتدين بشک الله نخوخي او محبت نکي د زیاتی کوونکو سره وقتلوهم قتل کې دي کافران لرا حيث سقفتموهم کم دې چې مومې دي لرا واخرجوهم او شړې دي لرا او باسه من حيث اخرجوكم دا غزینا چې تاسو یې تنه استلیه والفتنه اشد من القتل
او خلق په شرک کې غورځول دا ډیر سخت دي د قتل نه په ګناه کې. ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام او جنگ مکوي دي سره د مسجد حرام په خوا کې چې به ادبي ونشي حتا يقاتلوكم فيه ترغه پوری چې دی جنگ نه کوي تاسو سره پاږي کې. فین قاتلوکم کچردی تاسو سره جنگ کو په دغه مسجد حرام کې فقتلوهم نو قتل کې دی لرا کذالک جزاء الکافرین دغه سیوی سزا د کافرانو خلقو. فین انتهوا کچردی منشو د شرک نه فإن الله غفور رحیم بیشک الله بخشش کوونکی د مهربان. وقاتلوهم جنگ کوي دي سره حتا ترغی پوری لا تکونا فتنتن چې پاتې نشي شرک په دنیا کې او زور د شرک او یکون الدین لله او شي دین په دنیا کې او تابعداري او بندگی خاص د الله. وینن تاو پس کچردی توبه وستا فلا عدوان الا علی الظالمین پس نشته دې زیاته مگر په ظالمانو خلقو. الشهر الحرام بالشهر الحرام میاشتې د عزت چې دي په بدلا د میاشتو د عزت کې دي. والحرمات قصاص او ټول سيزونه د حرمت او د عزت هغه د بدلی دي. د بدلی مطلب دا دی فمن اعتدى علیکم هغه څوک چې زیاتې کوي په تاسو باندې فاعتدوا علی نو تاسو زیاتې وکړئ نو سزا ورکړئ دی لرا بمثل ما اعتدى علیکم په هغه اندازه چې دې څنګه زیاتې کړې په تاسو باندې. واتقوا الله ذا الله نو یریږي وعلموا پوشه ان الله مع المتقین چې بشک الله د متقیانو سره دی. وانفقوا فی سبیل الله یو خرچ کې د الله په لار کې ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه امغور سوي خپل ځانونه په خپل لاسونو باندې هلاکت ته. واحسنوا او احسان کوي د یو بل سره اخلاص کوي ان الله يحب المحسنين بشک الله محبت کوي د اخلاص کوونکو سره. واتم الحج والعمره لله او پوره کې حج او عمره چې کله شروع کړو خاص د الله د رضا لپاره. فین احصرتم کچرتا سو بن کړي شوي په لار کې او پاتې شوي د حج او عمرې نه فمسته سرا من الهدی لازم دی پتا سو باندې اسانه د قربانینا. ولا تحلقوا رؤوسکم او مخره سرون خپل مخک حتا یبلغ الهدی محله ترغه پوری چور سیده قربانی زید حلالی تا چې مناده. فمن کان منکم مریضا پسغسوک چوی پتاسو کی بیمار او به ازم الرأسی یا په د باندې zarar او تکلیف وی د سر خپلنا او مخکی حجامتو کو ففدیه من صیام لازم شو په د باندې او بل فدیه چې غدري روز روجی دي او صدقه یا صدقه د شپږو مسکینانو او نسک یا یو بل قربانی ده. فاذا امنتم او کله چې تاسو په امن ورسېده فمن تمتع بالعمره الى الحج نو هغه څوک چې فائدہ حاصل کی په عمره سره چې یو ځای کې د حج فمسته سره من الهدی لازم دی په دې باندې اسانه د قربانینا. فمن لم یجد اسوک چې طاقت نه لري د قربانه فصيام 3 ایام پس په د باندې روزي دي 3 ورځې په الحج
په دې حج کې په احکامو کې وسبعت اور وزنور دي اذا رجعتم کله چې تاسو فارغ شئ تلک عشرة کامله دا لسرجی دی پورا ذالک دا حکم چې دی لمن لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام خاص دا حاجیان د پاره دی چې نوی کور داغي د مسجد حرام سره واتقوا الله ويرجى الله نا وعلموا پوشه ان الله شدید العقاب چې بشک الله سخت عذاب ورکون کې دی